مقرر کړی و، خپل ټیم مقرر کړی و، د هرې بیبي خپل شپه مقرر و، خپل ټایم مقرر و. او دا به فرمایله الہ العالمین ظاهري تور باندې چې څومره انصاف ته اضافه خپل طریقه باندې زکوم او په صحیح طریقه باندې ادا کوم. خو اے الله د زړه مینه چو دا د ما حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره دو په دا باندې تمام انصاف ظاهري انصاف په د کولو مکمل تور باندې. خو چون کې زړه بیا د اختیار نه بهر وي نو پاغه باندې الله پاک نیول نه کوي. یو پیرا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لا یو سړی راغی د خپل بیبي شکایت ته پاره چیرې په کال کې بیبي ما ته ډېر زیات سخت خبرې کی او ډېر زیات تکلیف ما ته ملاویږي په دې خبرو باندې. کله چې دا سړی راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دروازې لا رونو او غوږی ونیونو. په دغه دوران کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کومه بیبي مبارک وا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ډېر سخت خبرې وکړې په دې کور کې او هغه خبرې هغه بهر نه راتلونکي سړی چې تپوس راغلی هغه واورېدې چې سخت خبرې واورېدې نو دا سړی پوه شو په دې باندې چې خپلې بیبي عمر فاروق صاحب ته سخت خبرې وکړې او زه راغلی دغې له یم چې زه د خپلې بیبي د سختو خبرو شکایت عمر فاروق صاحب ته وکړم. وایي چې دا خو کومه مسله او کوم پرابلم چې د ما په کور کې جوړ دی هغه پرابلم او مسله خو د عمر فاروق صاحب په کور کې هم جوړ دی نو زه تپوس څه له وکم. نو سړی واپس روان شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا سړی ولیدو आवाज ورپسې وکړو چې راشه ای صاحبه سله راغلی وي راشه. کله چې دا سړی راغی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې اے امیر المؤمنین زه د خپلې بیبي د زبان درازې نه راتنګ شم. زه د خپلې بیبي د هغه تیزو خبرو نه راتنګ شم نو زه راغلم چې تا ته شکایت وکړم. خو چې دلته راغلم ما د تا د بیبي نه تا ته سختې خبرې واورېدې چې تا ته خپلې بیبي ډېرې سختې خبرې وکړې. نو ما وویل چې کومه مسله ما ته په کور کې جوړه ده هغه مسله خو امیر المؤمنین ته هم په کور کې جوړه ده او تا په هغې باندې هېڅ ورته ونه ویل تا هغې له جواب ور نه کړو تا هغې له سخت تکلیف ده جواب ور نه کړو هېڅ هم ورته ونه ویل. نو ځکه زه واپس شوم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېره بهترینه خبره ورته کوي ورته فرمایي چې اے صاحبه تا خبره په ګل باندې بدله تا خبره ټیک ده خو لیکن بیبي د ما په څو خبرو کې ډېره زیاته معینه ده او مددګاره ده او د ما سره تعاون کوي. نو دغې وجې نه زه په ځینې خبرو باندې دې ته څه نه وایم. اول نمبر دا چې دا بیبي د ما بیبیم ده او د ما دپاره لنګریم ده خوراک او څښاک د ما دپاره تیاروي. نو هغه څومره مشکل کار دی چې هغه د ما دپاره هغه خدمت کوي نو زه د دې په سختو خبرو باندې خاموش پاتې کېږم. دویم نمبر دا چې د ما بیبیم ده خو د ما دپاره دو بڼه ده او دا جامې او داره لوینځي. دریم نمبر دا چې د ما بیبیم ده او د ما دپاره ښکلي ښکلي بچي راستروي او د هغوی تکلیفونه دا برداشت کوي. او څلورم نمبر دا چې دا بیبي د ما هغه بیبي ده چې د بیبي توب سره او د ښځې توب سره او د هر څه سره دا چې دا د ما دپاره خزانچیم ده او امانتدار ده او د ما د پیسو خزانه ده او خزانچی ده. په دغې څو خبرو ته زه ګورم نو د دې هغه سختو جوابونو ته سختو خبرو ته زه نه ګورم دغه نورو خدمتونو ته یې ګورم نو په دا وجه باندې زه د دې نه خاموش پاتې کېږم. وروڼو مو هم کتل د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغې حوصلې ته او برداشت ته. حاضرینو دا د دې دپاره چې اسلام کې څومره حقوق دي اسلام څومره په زنانو باندې ځایریږي او حضور علیه السلام فرمایي چې دا زنانه د ګڅې پختې نه پیدا دي رانغویم مکمل ماتیږي او کږه مه پرېږده کږه هم بد ښکاري په طریقه باندې رانغه که چې نه ماته شي نه کږه پاتې شي. رونو دغې وجې نه په کور کې په وړه وړه خبره باندې د حدودو نه تجاوز په کور کې مشکل جوړول په کور کې تکلیف جوړول دا په نڅ نڅ خبره باندې یا طلاق یا په نڅ نڅ خبره باندې
دغه حد ته سړی لاړ شي چې هغه ټوپک تمانچې طرف ته لاړ شي، یا دغه حد طرف ته انسان لاړ شي چې هغه ډانګونه او لختې راواخلي او په هغې باندې خپله زنانه او خپله بیبي ووهي. داسې حالات نه دي پکار. الله تعالی زموږ تاسو ټول په دین باندې پوهه کړي. آمین بجاه النبي الرؤوف الرحیم.